اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. دا مدرسې واړه توتیان دو ختم وکړه الحمدلله. جمعرات ورځ ده. هر یو طالب علم صلی الله علیه وسلم د تمام امت مسلمه دپاره وکړو. الله دې په خپل دربار عالیه کې قبول و منظور کړي. په مینه محبت را سره آمین وایئ. ځکه چې هېڅ پته نه لګي خویندو میندو وروڼو کتونکو مسافرو د چا دعا قبلیږي. اللهم اغفر لي وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. اے الله دا واړه واړه توتیان ناغلي دي، دوی په کورونو کې علما پیدا کړي، دوی په کورونو کې صلحا پیدا کړي، دوی په کورونو کې الله دینداري راولي. یا الله دا واړه واړه طلباء کرام دا د شر او د حسد او د بغض د حسد نه محفوظ وساتي. یا الله د فتنو نه محفوظ وساتي. یا الله دا واړه واړه طلباء کرام راغلي دي سبق دپاره. یا الله دې د مور پلار مخکیني وروستني منځمي ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله چا په کورونو کې یا الله څه مسایل څه مشکلات دي یا الله ستا په خزانو کې هیڅ کمی نه راځي. یا الله دا ټول مسایل حل کړي. یا الله مسافر وروڼه یا الله مسافر وروڼو لپاره دا ختم القرآن ختم وشو د درود ابراهیمي او درود صلی الله علیه وسلم د هغې دا ختم وشو مبارک. یا الله واړه واړه ماشومان ناست دي، ښایسته ښایسته پټکي وال دي، سنت رقیه باندې راغلي دي. یا الله دې په وړو وړو کوږو باندې آمین وایي. یا الله د مسافرو د ټول حاجتونه پوره کړي. ای الله د مسافرو تلی دی بهر ملک ته پل بچو دپاره مور و پلار دپاره ای الله کله پرېښی دی ګاونډیان پرېښي دي، یار دوستان پرېښي دي. یا الله څه مسایل ورته څه مشکلات ورته یا الله دغه مسافرو ټول حاجتونه پوره کړي. یا الله دې مسافرو د کور اهل عیال د هغې حفاظت وکړي. ای الله چا اولاد نه اولاد وله ورکړي. یا الله څوک اولاد نارینه اولاد غواړي د هغې خواهشمند دي. یا الله نارینه اولاد وله ورکړي. یا الله څوک زنانه اولاد خواهشمند دي. یا الله زنانه اولاد وله ورکړي. یا الله چا اولاد نه اولاد وله ورکړي. یا الله چا د اولاد ورکړی د مور او پلار خبره نه مني، نافرمانی د استاد خبره نه مني، په سکول کې د استادي مدرسه کې د استادي. یا الله مور او پلار ته صالح دیندار لوی کی، د مور او پلار ته خبره منونکی جوړ کی، د مور او پلار د سر تاج وګرځې. ای الله دغه بچي چې مور او پلار خبره نه مني ای الله د مور او پلار د هغې تابعدار جوړ کی. یا الله د مدارسو حفاظت وکړي. یا الله زموږ د پاکستان حفاظت وکړي. یا الله څومره اسلامي ممالک چې دي او څه مسایل څه مشکلات دي یا الله د هغو ټول مسایل او مشکلات حل کړي. یا الله چا باندې قرضونه یا الله که دنیا په کم ګوټ کې دي یا الله کلمې والا دي څه قرضونه پې وي یا الله ټولو قرضونه ختم کړي. یا الله څومره مشران کشران زموږ نیا نیکه شاګردان استادان ای الله د دنیا نه تللي دي ای الله په جنت کې ولا اعلی مقامونه ونصیب کړي. ای الله زموږ نه راضي شي. یا الله په دې کلي کې چې کوم ځای کې موږ امامت کوو یا الله په دې کلي کې خیر راولي. یا الله په دې کلي کې شر ختم کړي. یا الله په دې کلي کې فتنې ختمې کړي. یا الله په دې کلي کې یو بل د تره زامن هغه وروڼه وګرځې. یا الله په دې کلي کې علما پیدا کړي. یا الله په دې کلي کې صلحا پیدا کړي. یا الله په دې کلي کې دیندار خلک پیدا کړي. یا الله په دې دین په دې کلي کې نفرتونه ختم کړي. یا الله ټول وروڼه وګرځې. ای الله ای الله ای الله د مدارسو حفاظت وکړي، د غون پاکستان آل پاکستان ټول دنیا حفاظت وکړي. ای الله موږ له په داسې وخت کې مرګ مه راوله چې زموږ نه ناراض یې. ای الله په داسې وخت کې موږ ته مرګ نصیب ای الله موږ له په داسې وخت کې مرګ مه راوله چې زموږ نه ناراض یې. ای الله په داسې وخت کې موږ ته مرګ را نصیب کا چې زموږ نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک الله خیر. ګلونو